السلام علیکم. ها دغه ام سی کیوز ته اوس ګوره ښه. دلته کې فرست پیج دا دی ټیک ده. ښه اوس ام سی کیوز ته ګوره. پهلنی ام سی کیو د پرنسپل مسل آف انسپایریشن از وی کم یو پرنسپل مسل د انسپایریشن. کله چې مونږ ډیورینګ انسپایریشن کله چې مونږ ساه اخلو کنه نو زمونږ ریبس انټرکوسټل مسل چې کم دی هغه کنټریکټ کیږي او ډایفرام چې کم دی هغه لیس ډوم شیپ شي ټیک ده. نو انټرکوسټل مسل چې کوم دی هغه کنټریکټ کیږي ډیورینګ انسپایریشن. نو دې کې موږ سره انټرکوسټل مسل آپشن پکې شته دی نو دک آپشن د پدې کې ټیک ده. ها اوس دویم د ایوریج جی اف آر ان ا 70 کی جی پرسن از د لپاره خپل سپیشل فارمولا ده هغه کې هغه کیلوګرام چې کم دی دا ویټ دا پکې پټ کې هغه به خیر تاسو ز پیج باندې کوم اخره کې صحیح دا ټینشن ماله. ها دریم ام سی کیو د ویچ اف د فالوینګ ار پارټس اف نیورون. وی په نیورون کې کم کم پارټونه نو نیورون کې موږ د پته چې سیل باډي وي ډینډرایډز پکې اگزون نوډ اف رنویری پکې شوان سیلی پکې نو دې کې دا کم چې دویم آپشن دا دک یو ټیک تا. خبل ام سی کیو د اسیټایل کولین اینڈ نور اپینفرین ار ټو ویل نون. موږ د پته چې اسیټایل کولین او نور اپینفرین دا دواړه څه شي دي نیورو ټرانسمیټر دي ټیک تا. ها اگزون کنډکټ نرو امپلسز وای چې اگزون چې کم دی دا به امپلس اوی بوزي او کټورډ د سیل باډي براولي. نو اگزون چې کم دی هغه اوی بوزي سیګنل اوی فرام سیل باډي ټیک ته اگزون او کم چې ډینډرایډ دی هغه ټورډ سیل باډي سیګنل راولي. ها بل ویسوپرسین سیکریشن از ریګولیټډ انډر کنټرول اف. نو ویسوپرسین چې کم دی ته بل نوم ای ډی ایچ مخالي ټیک ته. ای ډی ایچ څه کار دی ای ډی ایچ چې کم دی دا واټر ری ابزارپشن کې هیلپ کوي ټیک ته. نو دې کې آپشن د اوسمو ریسپټر ټیک ده مطلب اوسموسس ریګولیشن کې هیلپ کوي دا ای ډی ایچ. ها اوس بل ام سی کیو دا ریسپایریټری یونټ کنټین all of the following except چې کوم ریسپایریټری یونټ کنه د کې موږ سره برونکیول سی الولای پکې خو په دې کې ایټریا نه ځکه چې ایټریا کم ده کنه دا په هارت کې وي ټیک ده ایټریا او ریسپایریټری یونټ چې کوم ده موږ سره لنګز کې وي نو لنګز کې مطلب ایټریا نه ټیک ده. نو د کې ایکسپټ مطلب دا چې سیوای نو سیوای ایټریا. ها اتم ام سی کیو د هایر thought process for learning and memory are primarily in the option دی ٹھیک ده. ها اوس کوم چې پونس دی پونس هغه سلیپینګ کنټرول کوي او سیریبلم چې کوم دی دا موږ سره باډي پوزیشن باډي پوسچر چې کوم دا هغه مینټین کوي. میډل ابلانګیټ چې کوم دا ریسپایریشن کې هیلپ ریګولیشن کوي ټیک ده ریسپایریشن کنټرول کوي. او چې کوم سیریبرم دا موږ سره تھینکینګ سپیچ تھاٹ دا موږ سره سیریبرم کوي. نو ام سی کیو دا هایر thought process for learning memory نو دې کې موږ سره سیریبرم راځي ټیک ده. ها کلوجر اف میټرل اینڈ ټرایکسپیډ کله هم چې وال کلوز کیږي موږ سره به ساوند پروډوس کیږي ټیک ده. د وال اپن کېدو ساوند نه خو د وال چې کله کلوز کیږي نه کلوز کېدو د وجه ساوند پر خامخا پروډوس کیږي. چې کله میټرل وال او ټرایکسپیډ وال کلوز شي نو موږ سره فرست هرټ ساوند راشي S1 د دې ساوند لب LUB لب ټیک ته S1 او کله چې ایوټیک وال کلوز شي نو بیا موږ سره سیکنډ ساوند جوړ شي هغه ته وایي S2 چې کوم ساوند دا دی DUB ډب S1 لب او S2 ډب دا مطلب کمباین لب ډب ساوند جوړي ټیک ده. نو ها بل ام سی کیو دا وات از د فرست فیز ان کارډیک سایکل موږ ته پته چې کارډیک سایکل فرست فیز کوم دی هغه سیسټول څه ته وایي کنټریکشن ته وایي. نو پهله به آرټریا کنټریکټ کیږي هغې نه پس بلډ وینټریکل ته ځي نو ایټریا کنټریکشن کوم دا دی کې آپشن ده ټیک ده ایټریل کنټریکشن از د رایټ آنسر. ها بل دا کنه پراپر ټرانسمیشن اف نر امپلس ان کارډیک مسل is called دا وایي چې کله سیګنل ټرانسمیټ کیږي کارډیک مسل کې کنه یو ځای نه بل ځای ته مطلب چې ایس ای نوډ نه سیګنل ټرانسفر کیږي ای وی نوډ ته ای وی نه بیا مخکې بنډل اف هیس ته ځي پرکینجي فایبر ته ځي. نو دا د دې مثال داسې لکه چې یو بجلی تار کې چې کرنٹ پاس کیږي کنه نو موږ وایو چې دا تار چې کوم دی دا د کنډکټر د الکتریسيټي کنډکټر دا د کشن چې کوم الکتریکل امپلس سي د کوم مطلب ټرانسفر کیږي نه هارت مسل کې پورا هارت مسل کې نو دې پراپرټي دا وایي کنډکټیویټي اف هارت ټیک ده. ها بل آپشن دا بل ام سی کیو دا ډیورینګ ایکسرسایز سټروک والیوم به انکریز کیږي او ډیکریز کیږي به موږ ته پته ده چې کله کارډیک آوټپوټ انکریز شي لکه کله چې هارت ریټ انکریز شي نو هغې د وجې کارډیک آوټپوټ انکریز شي کله چې سټروک والیوم انکریز شي هغې د وجې هم کارډیک آوټپوټ انکریز شي ټیک ده. ها اوس ګوره چې کارډیک آوټپوټ کله انکریز کیږي کله چې موږ ایکسرسایز کوو ایکسرسایز کې زموږ هارت بیټ تیز شي که نه
نو هارت بیټ چې کله تیز شي نو زموږ هارت چې کوم دی هغه بیا زیات بلډ چې کوم دی فاسټ پمپ کوي ټیک ده چې هارت بلډ فاسټ پمپ کوي که نه نو د فاسټ پمپینګ ته وایي د بلډ پمپینګ نه کارډیک آوټپوټ ټیک ده نو دغه چې کارډیک آوټپوټ کله زیات شي نو سټروک والیوم به خامخا زیاتېږي بیا نو دې کې آپشن ده انکریز ټیک ده ښه دا و موږ سره فرست پیج اوس نیکسٹ پیج دا secretin is majorly responsible for the increase in the secretion of secretin چې کوم ده دا سمال انټسټاین کې سیکریټ کیږي ټیک ده سمال انټسټاین کې سیکریټ کیږي او دا موږ سره واټر او بایوکاربونیټ ریګولیشن کې رول پلی کوي ټیک ده سیکریټین واټر او بایوکاربونیټ ریګولیشن رول پلی کوي one of the following enzyme is responsible for digestion of carbohydrate in mouth په خوله کې کم enzyme present چې کم carbohydrate digestion کوي په خوله کې هغه انزایم کوم دی موږ سره دی امایلیز چې کوم دی کنه دا په ماوث کې کاربوهایډریټ ډایجیشن کې رول پلی کوي ټیک ده امایلیز ته بل نوم اخلي پټیالین ټیک ده په دې کې وګوره پټیالین اگزامپل شته آپشن شته او بالکل شته بس دا آپشن دی امایلیز او پټیالین یو شی دی یو انزایم ده ښه بل combination of میکولا ډنسا and juxtaglomerular cell is known as موږ سره کوم juxtaglomerular apparatus پای کې دنه موږ سره میکولا ډنسا همي او juxtaglomerular cells هم پکې ټیک ده ها دا کوم چې میکولا ډنس ده دا رینین سیکریټ کې ټیک ده دا په کډنی کې وي دا ګوره juxtaglomerular apparatus په کډنی کې وي په دې apparatus کې موږ سره میکولا ډنس ای ټیک ده نو دې کې آپشن ا چې کوم ده دا ټیک ده ها بل دا which of the following is an important mixing mechanism in small intestine د دې ماته پته نشته ها بل آپشن دا which of the following layers of skin does not contain blood vessels دا وایي چې سکن کم لیر دا ځای که نه چاہے کې بلډ ویسلس ایبسنټي نه وي پکې ها دا به هم زه ګورم چې د دې کریکټ آنسر څه دی د دې هم ماته پته نشته ټیک ده فی الحال ها voltage that enters voltage مطلب ایکشن پوټینشل یا امپل یا ها کله چې voltage چې کوم دی دا ټي ټیوبل ته انټر شي ټیک ده نو موږ ته پته چې ټي ټیوبل چې کوم ایریا کې کنه دغه ځای کې موږ سره سرکوپلازمیک ریټیکولم هم وي دغه ټي ټیوبل کله ولټیج دغه شي کنه انټر شي د دې ولټیج د وجې کم سرکوپلازمیک ریټیکولم ده ټیک ده هغه کیلشیم ریلیز کوي ټیک ده نو دا وایي چې ولټیج انټر ټي ټیوبل از سینس بای کیلشیم چینل دې کې آپشن ده کیلشیم چینل ټیک ده ها کمپلیمنٹ پروټینز پرفارم آل د فالوینګ ایکسپټ د دې هم پته نشته د دې کوم سکیو د دې ماته انسر فی الحال پته نشته ټیک ده ها دا به خیر زه وګورم پرایمري هیموسټیسس چې کوم دی که نه دا هغه پروسس دی چې کوم کې موږ سره پلیټلیټ پلګ فارمیشن کېږي په دې کې ټیک ده پلیټلیټ چې کوم دی که نه پلیټلیټ هغه اول ایډیشن وشي بیا اګریګیشن وشي نو دې کې موږ سره دویم آپشن ټیک ده پلیټلیټ اګریګیشن دا هم هیموسټیسس چې کوم دی که نه د دې پروسس به موږ ډیټیل کې مخکې چپټر کې به سټډي کوو انشاءالله ټیک ده زه په دې باندې انشاءالله مطلب ویډیو به جوړه کړم دا پوره یو غټ پروسس دی ځان له ښه نو دې کې دغه درې ام سی کیو پاتې شو ټیک ده دا به وګورو بیا آرام سره ښه اوس بل ام سی کیوز دي شوان سیل آر ټایپ آف ډیش سیل ان نروس سسټم دا وایي چې شوان سیل چې کوم دی دا کم سیل ټایپ دی شوان سیل نو موږ سره چې کوم دغه ده ګوره کم چې سینسري نیورون دی دا نیورون ټایپ دی ټیک ده موټر نیورون هم ټایپ ده اسوسیټیو نیورون هم ټایپ ده دا وایي چې سیلز د کم سیلز ټایپ ته نو کم چې نیوروګلیا ده ټیک ده نیوروګلیا څه ته وایي نیوروګلیا چې کوم دی دا کلیکشن آف سیلز ته وایي سیل کلیکشن چې کوم هغې ته وایي نیوروګلیا ته دویم نوم کوم اخلي ګلایل سیل دې ته ویلی کېږي ټیک ده ګلایل سیل او نیوروګلیا دواړه یو شیز ده دواړه کلیکشن آف سیلز ته وایي نو کوم چې دا شوان سیل دی که نه دا د نیوروګلیا ټایپ ته ټیک ده یا بیا موږ داسې هم ویلی شو چې دا د ګلایل سیل ټایپ ته ټیک ده ښه باقي چې کوم تا ته مو ووایي که نه سینسري موټر هغه خو د نیورون ټایپ دی که نه او کوم چې نیوروګلیا ده دا نان نیورونل ده د نیورون ټایپ نه ده ټیک ده دا موږ سره سیلز دي په نروس سسټم کې نیوروګلیا دا نان نیورونل سیلز دي ټیک ده ښه بل دا بلډ اپ اف کاربن ډای اکساید ان ایکسټرا سیلولر فلویډ دا وایي چې کله کاربن ډای اکساید سیوا شي که نه په ایکسټرا سیلولر فلویډ کې نو موږ ته پته ده چې کاربن ډای اکساید چې کوم دی که نه دا چې کله سیوا شي نو دې د وجې ایسیډیټي زیاتېږي او موږ ته پته ده چې کله ایسیډیټي زیاته وي نو پی ایچ لو وي 7 باندې پی ایچ نیوټرل وي که نه او چې 7 نه زیات شي نو بیا بیسیک وي 7 نه کم شي بیا ایسیډیک وي چې کاربن ډای اکساید زیات شو ایسیډیټي هم زیاته شوه چې ایسیډیټي زیاته شوه نو پی ایچ ویلیو کم دغه به 7 نه کم وي لیس به ټیک ده نو دې ته وایي ایسیډوسس نو دې کې کم یو آپشن ټیک ده ریسپایریټري ایسیډوسس پکې ټیک ده
صحیح شو ده. ها ځکه چې مونږ کاربن ډای اکساید کم دی کنه مطلب اومه کټوله دا کیسه دا به ریسپیریشن چپټر کې به ډیټیل کې ان شاء الله وایو ټیک ته فی الحال مطلب خاص سمجھ بنه درځي. ها بل دا ها دا بل کم دا ډیش از ا ډیزیز اف مایلین شیت ټیک ته مایلین شیت والا کم یو ډیزیز دا الزایمر ډیزیز چې کم دا موږ سره میموري لاس والا ډیزیز ټیک ته پولیو هم نه دا او ملټیپل سکلر دې کې لیپروسی راځي لیپروسی دا ټیک ده مایلین شیت ډیزیز کوم دی لیپروسیس دې کې خو د حال کنفرم نه ده. ها ای ډی ایچ از ریلیز فرام ای ډی ایچ چې کوم دی کنه دا پوسټیریور پیچوټری نه ریلیز کیږي او ای ډی ایچ نه علاوه پوسټیریور پیچوټری چې کوم دا هغه اکسیټوسین هم ریلیز کوي. ای ډی ایچ واټر ریزورپشن کې هیلپ کوي ټیک ته اوسمو ریګولیشن کې هیلپ کوي او کوم چې اکسیټوسین دا هغه چایلډ برث کې هیلپ کوي ټیک ته. ها بل دا کنه ډیش کنټین سنټر فار هارت بیټ بریثینګ اینڈ بلډ پریشر دې کې میډولا اوبلنګیټ راځي. میډولا اوبلنګیټ چې کوم ده کنه دا ریسپیریشن کنټرول کوي ټیک ته. نو ریسپیریشن کې موږ سره بریثینګ راغلو بلډ پریشر راغلو هارت بیټ راغلو ټیک ته نو میډولا اوبلنګیټا. ها او باقي سیریبرم او سیریبلم خو ته ما وې سیریبرم چې کوم ده دا موږ سره تھنک سپیچ تھاٹ سیریبلم کوم ده دا موږ سره باډي پوسچر باډي پوزیشن ریګولیټ کوي. بل د میکولا ډینسا سیل سیکریټ رینین ډیو ټو وچ آین کم آین د وجه چې کوم د رینین سیکریټ کیږي میکولا ډینسا سیل نه ټول نو خدا خبره چې میکولا ډینسا چې کوم دا د پجوکسټا ګلومیرول اپریټس کې پریزنټ ده. کله چې موږ سره جی اف آر هاي شي سوډیم ری ابزورپشن ډیر زیات شي بلډ پریشر هاي شي نو کوم چې د میکولا ډینسا سیل نه دي دا رینین سیکریټ کی ټیک ده. ها نو چې سوډیم ری ابزورپشن زیات شي نو هغه سچويشن کې دا ریلیز کیږي رینین نو دې کې سوډیم آین ده. average GFR in a 70 kg person is دا د دې خپل کیلکولیشن د فارمولا هغه تاسو ته اخیره کې وخیمه. ها بل دا سوډیم هایدروجن انټي پورټر انټي پورټر هغه ته وایي چې یو شی به بهر ته ځي بل بدن نه ته ترانسپورټ کیږي ټیک ده. دا وایي چې انټي پورټر کوم ځای کې پرزنټ وي کوم چې موږ سره پروکسیمل کنولیټیو ټیبول ده په دې کې موږ سره سوډیم هایدروجن انټي پورټ پرزنټ ټیک ده. سوډیم چې کوم دی هغه ټیبول نه ری ابزورب شي بلډ ته او هایدروجن کوم دی هغه بهر نه راشي انټو د ټیبول ټیک ده. دې ته وایي انټي ترانسپورټر یو اخوا لاړ یو اپوزیټ ډایرکشن کې ټیک ده. ها او دې نه چې کوم لوپ اف هنلي ده په لوپ اف هنلي کې موږ سره دوه دغه پورشن یو ډیسندینګ لیم یو اسندینګ ډیسندینګ لیم کې واټر چې کوم دی هغه ری ابزورب کیږي بلډ ته او اسندینګ لیم کې کوم دی سوډیم کلورایډ او پوټاشیم چې کوم دا ری ابزورب کیږي ټیک ده. بل موږ سره ډیسټل کنولیټیو ټیبول دې کې موږ سره سوډیم او کلورایډ ری ابزورب کیږي ټیک ده. او دې نه علاوه دې کې ای ډی ایچ کم دی هغه واټر ریګولیشن کې هیلپ کوي او کلیکټینګ ډکټ چې کوم دا کلیکټینګ ډکټ کې موږ سره یوریا ری ابزورب کیږي ټیک ده. او دې نه علاوه موږ سره کلیکټینګ ډکټ کې کوم دی سوډیم هم ری ابزورب کیږي ټیک ده. دا به هم موږ ډیټیل کې وایو ان شاء الله کډنی چپټر کې. خابل د اسیټایل کولین اینڈ نور اپینفرین act because of their effect on receptor at the dash membrane. ګوره موږ سره دوه دغه یو پری سینپټیک میمبرین یو پوسټ سینپټیک د کوم چې نیورو ترانسمیټر نه نیورو ترانسمیټر مطلب اسیټایل کولین اپینفرین چې کومي دا موږ سره پری سینپټیک میمبرین نه ریلیز شي او په پوسټ سینپټیک میمبرین باندې اسیټایل کولین خپل ریسپټر دی نیکوټینیک ریسپټر دی هغه باندې اسیټایل کولین بایند کیږي ټیک ده. نو د کوم ریسپټر دی دا په کوم ځای کې پریزنټ دی په پوسټ سینپټیک میمبرین باندې. بل pancreas is responsible for secretion of which hormone for regulation of blood glucose. دا وایي چې blood glucose regulation لپاره pancreas کم هارمون سیکریټ کوي. موږ ته پته ده چې pancreas کم بیٹا سیل دی هغه انسولین سیکریټ کوي ټیک ده. pancreas بیٹا سیل سیکریټ انسولین ډیکریز blood glucose level. pancreas alpha cell secrete glucagon increase glucose level ټیک ده. دا خبره یاد ساتئ. ها نو دې کې موږ سره انسولین آپشن ده. بل سره فرست ساوند وی هارد یوزینګ سټیټوسکوپ تاسو ته ما وخت وی چې ساوند به اله پروډوس کیږي کله چې والف کلوز کیږي ټیک ده. وال کلوزینګ د وجه به ساوند پروډوس کیږي. نو دې کې موږ سره آپشن دی اوپن ای وی وال اوپن اورټیک وال کلوز ای وی وال کلوز اورټیک وال. موږ سره فرست ساوند چې کوم ده هغه موږ سره کله چې میټرل وال چې کله کلوز کیږي میټرل او ټرایکاسپیډ وال ټیک ده. دغه ایریا کې چې کوم ده ای وی وال دې ته وی اټرو مطلب ای وی وال اټریو وینټریکل وال چې کومي کنه نو دا موږ سره کله کلوز کیږي دغه ځکه موږ سره میټل ټرایکاسپیډ هم یې کنه نو د دې کلوزر وجه به ساوند پروډوس کیږي. نو آپشن سی چې کوم ده هغه په دې کې ټیک ده. ها